د کور نه دی وتی دی ښه په سلا رضا لکه څوک پې دا پوه شوي نه چې دی په کم طرف لاړی او لکه مور پلار یې اوس ډېر پریشانه په دې دي چې بچی خو ډېر دغه شی دی ډېره ګرانه ده نو لکه که چاته د دې څه دغه معلومات وشي څه کوشش وکړي نو د الله د رضا لپاره د دې مور پلار د ډله لپاره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی حکیم آباد نوخار کې د نن نه 15 ورځې مخکې حمزه ماشوم 14 کلن د کوره بېدرکه شوی دی راغلی د هغې مشرانو سره ولاړو السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا څنګه یې خیر خیرت دی شکر دی د ماشوم څونه ورځې وشو چې ورک شوی د ده یو 15 ورځې اوس چې دی بېدرکه شوی دی د کور نه دی وتی دی ښه په سلا رضا لکه څوک پې دا پوه شوي نه چې دی په کم طرف لاړی او لکه مور پلار یې اوس ډېر پریشانه په دې دي چې بچی خو ډېر دغه شی دی ډېره ګرانه ده نو لکه که چاته د دې څه دغه معلومات وشي څه کوشش وکړي نو د الله د رضا لپاره د دې مور پلار د ډله لپاره چې کوشش وکړي نو بس ډېر به ښه خپلو خپلوانو کرې کتلی خپلو خپلوانو که بازارونه لکه کوړی او دا حکیم آباد او نوخار او دا ټولې کتلي دي د خپل وس مناسبو خو هېڅ پته یې لا نه ده لګېدلې او 15 ورځې لوی عمر دی نو اوس الله دې پرې رحم وکړي د مور پلار یې ډېر زیات خپل ځای زګې پیژني و ښه برابر 12 کاله هلک دی ښه هوښیار دی په هر څه پوهېږي خفه شوی خو نه د کور نه نه خفه شوی داسې نه دی بیخي خفه شوی نه دی قدرمنو په دې سیټ باندې تاسو ته د حمزه ماشوم تصویر ښکاري دا د کوره بېدرکه شوی دی د نن نه 15 ورځې مخکې مشرانو خپل خپلوان او نږدې چارپیچل ټولو کتو خو ماشوم پته ونه لګېده دا ویډیو در سره د ثواب په نیت شیر کوي چې د حمزه ماشوم پته ولګي او مور او پلار ته خپل بچی میلاو شي ځکه هغې په دې غم کې دي چې 15 ورځې وشي او د بچي پته نه لګي نو مور هم په تکلیف کې ده پلار هم په تکلیف کې دی مشران هم ورسره خفه دي چې بچی مو چېرته لاړو ستاسو د شعر په وجه به حمزه بېدرکه خپل کور ته راشي په دې سیټ تاسو ته د دې د فیملی نمبر ښکاري په دغه نمبرو رابطه وکړي که حمزه چېرته هم تاسو ته په نظر رالو دغه تصویر دی په دغه نمبر رابطه وکړي چې حمزه خپل کور ته راورسي د دې سره ما شاهد خان شهید اجازت راکړي د الله په امان